نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کو چر یو انسان غسل کوي او دا پزان وبر واچي او د جسم نه دا وبو دا قطره د بالټي ته پروزي کم بالټي نه چې د غسل د پاره دا اوبر اخلي نو آیا دغه قطرو سره چې کم د جسم نه جدا شوی دی یا د لاندې ځمکې باندې ټپک خورلې د اوبو ته پریوتی دي نو د اوبو ګندګي کې خو نه یعنی دې سره بیا مزید غسل کول یا اودس کول جایز دی او کنه. علامه شاملی کلی دی قال فی العلائیه فإن المطلق اکثر من النصف جاز التطهیر بالکل و الا لا. دا کم اوبو چې جسم سره ولګې دی او بیا دا غې نه پس لاندې پریوته یا بالټي ته پریوته دغه اوبو تمای مستعمل وي استعمال شوه اوبو او کم چې به د بالټي کې پاکي پرتی دي تمای مطلق وي. نو اوس پګورو چې کم اوبو زیات دي خو مثلا دا بالټي کې کم اوبو پرتی دا زیات وي او دا مای مستعمل کم چې د جسم نه جدا شوی دي دا د اوبو ته پریوته چند خطرې وي نو بدی صورت کې خود کوبو پاکي دي اوسلم په کول شي او دسم په کول شي او کو چرتا بالټي کې لګي شانته وب پاتې وي او د جسم نه چې کم وب ور پریوته یا د لاندې ځمکې نه کم وب روچته شو بالټي ته ور پریوته او دا په زیاته وي دا مې مستعمل زیاته وي نو بدی صورت کې د بالټي والا دا وب غند شوي بدی صورت کې د دینا او دسم نشکوله او غسلم نشکوله. سلام.